په طبیعت کې بالکل نه تیزی و، ډېر نرم و، ډېر خوش مزاج او د اعلی صفاتو مالک و، اعلی اخلاقو مالک و. نږدې نه یې پرې ډز کړی او بس بیا چې کوم دی موټر سایکل والا خو چې تاسو ته پته هغې ته خو منډه وهل یا د کرایم سین نه یا جرم کولو نه بعد تېښته دومره مشکله نه. ټیکسي والا سا کېناستم نو ما له وویل چې هسې واقعه شو، یو بیا مې ورته وویل چې اخوی ما کزن و، نو یقین وکړه چې هغه مې وویل چې ما سره نه لیدلی و، نه مې ورسره ملاقات شوی و، چې تصویر مې وکتو که نه نو ما ډېر خوند راکولو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو، د ناصرباغ تاڼې په حدود کې د یو ناوې په مخ کې زلمی قتل شوی و. د دې افسوسناکې واقعې ټول تفصیل تاسو له درکوم. د مقتول فیملی سره به هم خبرې کوم او اوسه پورې چې څومره تفتیش شوی دی د هغې نه به هم تاسو خبروم. د کرایم اپډیټس دپاره زموږ یوټیوب، ټیک ټاک، فیسبوک او انسټاګرام خامخا سپورټ کې. ګرانو مرګرو، دې ټایم کې زه د مقتول ثاقب الله رور امیر الله سره ولاړ یم. دینه به پوښتنه کوو چې د دردناکه واقع چې کله شوی وه دې ته اطلاع څنګه میلاو شوی وه؟ وعلیکم السلام. ټول نو خو سر ستاسو ډېره مهرباني چې راغلی، موږ سره هم غمرازي وکړه او په دې غم کې موږ سره شرکت وکړو. ثاقب خو چونکې روزانه سحر بینک ته ځي که نه، او بینک خو تاسو ته پته ټایمنګ یې معلوم وي، سحر څه په کم 8 بجې یا 9:30 یا 8 بجې به هغه کور نه ډیلی روټین مطابق به هغه کور نه بینک ته تلو. نو په دغه ورځ باندې په 11 اپریل جمعې سحر تقریبا په کم 8 بجې کور نه هغه روان شو بینک ته د خپلې ناوې سره، او ناوې بي اس انګلیش کې هغه به ځان سره کالج ته بوتله. نو دغه شانتې تقریبا یو نیمه ګنټه بعد د چې کومه د ثاقب کور والا وه هغې زما مور ته فون وکړو چې دغه شانتې واقعه شوې ده. دا واقعه چونکې ریګي ماډل ټاون نه لږه بهر عسکري 6 په ګیټ کې شوې ده. نو دغه شانتې چې کله دا واقعه وشوله د ثاقب کور والا مې مور ته فون وکړو چې دغه شانتې ګاډي والا موټر سایکل والا رالل او په ګاډي باندې فایرنګ وکړو او ثاقب چونکې زخمی شوی دی. هغه ټایم کې خو انسان مطلب داسې شي چې وار پار ته خطا شي، اوس دا پته نه لګي چې دا زخمی دی هغه خو بس کور کې اطلاع میلاو شوه. نو بیا ډېر بد حال و او په دغه شانتې خپلوان ټول هسپتال ته راورسېدل. څوک جمرود نه راغلل، څوک حیدرآباد سایډ نه رالل، څوک سټي سایډ نه رالل، څوک ریګي ماډل ټاون نه رالل. خو موږ چونکې هسپتال ته ځان ورسولو چې هسپتال ته لاړو نو زه یقینا چې هغه کم لمحات و هغه تاسو ته بیانولی هم نشم، خو موږ بس هلته نه معلومات کول، ایمرجنسي کې تاسو ته پته دغه شانتې. نو ډېره زیاته مطلب درناک هغه سین و که نه، او داسې و چې بس ډاکټرز و یا پولیس هم رالل. نو موږ هلته معلومات کول چې موږ ته څه ووایي چې یاره څه کهاني ده. خو بس دغه شانتې تقریبا نیمه ګنټه هسپتال کې منډې وهلو نه بعد موږ ته یې ووایي چې یاره ثاقب شهید شوی دی. د ثاقب کور والا چې کم دی سره دې ټایم کې ګاډي کې وه هغه څه وایي چې لکه د موټر سایکل والا سره دی په لاره باندې څه بحث یا څه که نه اچانک بس داسې ډزې په دې شروع؟ نه داسې څه بحث شوی دی، بس دی روان وو لکه څنګه ما تاسو ته ووایي چې په خپله لار به تلل، بینک ته به تلل، روزانه به تلل، او بس موټر سایکل پسې شاته نه راغی او ثاقب نه چونکې مخکې یو 2 ګاډي ته په تاسو کتلی هم شي هغه سی سی ټي وي فوټیج کې مخکې ته یو 2 ګاډي نو دی سلو او ده به ډېر مطلب تیز ډرایوینګ کول هم نه، مطلب د په هغه طبیعت کې تیزي هم نه ده، نو ده به ډېر نارمل ډرایوینګ کولو. نو هغه موټر سایکل ته چونکې موکم میلاو شوه چې مخکې ته 2 ګاډي والا هم او دی الریډي دومره سپیډ کې هم نه، رفتار هم دومره نه، هغه بالکل شیشې ته چې کوم فرنټ سیټ باندې ثاقب طرف ته شیشه ورنږدې شوې، ډېر نږدې نه یې پرې ډز کړی او بس بیا چې کوم دی موټر سایکل والا خو چونکې تاسو ته پته هغې ته خو منډه وهل یا د کرایم سین نه یا جرم کولو نه بعد تېښته دومره مشکله نه. دی سره ثاقب والا سره چې کوم کور والا وه هغه خو نه ولګېدلی؟ نه الحمدلله هغه بچ شوی ده او بس دا باندې موږ شکر کوو د الله نه چې هغې ته خو کم از کم داسې څه نقصان نه دی رسېدلی. ثاقب کوم ځای کې جاب کوو؟ کوم یو بینک کې او دی په بینک کې څه جاب کوو ده؟ ثاقب دبئی اسلامیک اشرف روډ برانچ منیجر و او تیر 2 کالونه دلته چې کوم دی برانچ منیجر و هغې نه مخکې 3 کاله دی جے ایس بینک چې کارخانو برانچ کې و. نو ټوټل د چې کوم سرویس په بینک کې هغه 10 کال او 2015 نه 2025 پورې. ثاقب واده کله شوی؟ ثاقب واده چې کوم دی په 14 فروری باندې نو تقریبا پرون یا بل ورځې 2 میاشتې پوره شولې. واده یې په خپل خوښه کړی او فیملی کې کړی و که نه بهر و؟ نه واده خو فیملی نه بهر شوی او واده د مور او پلار په خوښه باندې شوی و.
تاسو اوس کم اف ای آر کړی دی تاسو په چا داوا کړی دا کنه دا کسان نه معلوم نه مونږ خو چا باندې داوا نه کړې نم داسې څه قسمه په چا باندې اوسم هغه شته مونږ چونکې نامعلوم خلاف اف ای آر وکړو او اوسم مونږ نامعلوم خلاف باندې اوسم هم داسې قسمه څه نشته نو تاسو سیګه خورېږي ماډل ټاون کې تاسو بیسیکلی یی د کم ځای نه مونږ ریګي ماډل ټاون کې تقریبا 4 میاشتې مخکې دلته شفټ شو دینه مخکې خو لس کاله مونږ حیدرآباد فیس 6 کې او بیسیکلی خو مونږ د جمرود غونډي یو ثاقب سبق کم ځای کې ویلو ثاقب خو میټریک پولیس پبلک سکول نه کړو او اف اس سی د ګورنمنت ډیګري کالج جمرود نه کړو و دا شانتي بي ام د ګورنمنت ډیګري کالج نه کړو او بیا ال ال بي کړو و د پېښور کې پرایویټ لا کالج نه دا ثاقب نور مرګرو سره زموږ چې کوم خبرې شوی وي د خډیر نرم طبيعت والا سړی وکنه نو اخر دا څه کې دي شي بالکل ما تاسو ته چې ثاقب په طبيعت کې بالکل نه تیزی و ډیر نرم او ډیر خوش مزاج او د اعلی صفات مالک والا اخلاق مالک او مال خو نه پورم نشي چې د چاته یو بد خبره کړي نو زه سو هم چې دا سی ول دا باندې مونږ هم حیران یو او یقینو کې چې مونږ یقین هم ناراضي چې اوس هم لکه مطلب زه سوچ کوم چې आवाज نه استم چې دا ولې دا سی او شو لکه ثاقب خو هر چا سره مطلب کا اوس هم ګوره ټول دنیا سره مطلب لکه یو تعلق او هر چا ته بدلو هر زی ته بدلو ځان به رسولو چې څوک هم خپل مرګري خپل خپلوان به په مشکل کې قتل نه هغه ورتلو نو یقینا چې زموږ خپل یقین ناراضي کنه لکه چې داسې واقعي یو داسې انسان سره وشي چې هغه مطلب جنگ جګړې والے یا غو بیا هم نو ثاقب باره کې خو ټول هم دغه خلک وایي چې ثاقب خو داسې اوس د نه منلو خبره ده پولیس چې اوس پورې کم تفتیش کړی دی هغه نو صحه د پورې مطمئن یې پولیس الحمدلله چې کله دغه واقعیا وشول نو پولیس هسپتال کې مو بیا راغله مونږ سره ډیره منډه وهله او مونږ لا چې څومره مطلب مونږ ورته هغه کړی نو مونږ ته مطلب پولیس ډیر زیات تابعدار وو په هغه ټایم کې اوس دا صرف نه چې هغه ټایم کې اوس هم تابعدار دي او ډیر لګي مونږ تفتیش نه مطمئن یو او چې کم مطلب د ناصرباغ تاڼې په حدود کې دا واقع شوه نو تر اول ورځ نن ورځ پر مطلب چې څومره هم کار یا پیشرفت شوه مونږ ته مطمئن یو او مېرا ثاقب تاسو سر جی السلام علیکم ټول ناول هو ثاقب زما کزن وو یا سر نو ډېر زبردست انسان وو مونږ به ډېر سخت خپه یو دا سره اخیری ځل څه غب شپ لګېدل ملاقات د کله شوی اخیری سر یو میاشت مخکې ما سره ملاقات شوی وو مالی فون وو اکثر د اشرف روډ کې بینک منیجر وو نو مالی و چې راځه لږ چکر لګو نو دواړه ملاړو حالت هم غب شپ هم لګولو یو نه پس بیا دې لاړو ما وسه شپم مګړب کلی کې څنګه طبيعت والا سره اوس جنگ جګړو والو نه بالکل دا یو قسم جنگ جګړو والا قسم نو ځکه چې ډېر شریف انسان وو چې څومره قسم خلک سي په میډیا باندې هم داسې کسي هر یو کس چې دا خو ډېر زبردست انسان وو بل ورځ هم زه په ګاډي کې روان وم د ټیکسي والا سکینستم نو مالی و چې واقعیا شو یو بیا مو ته چې خو ما کزن نو یقینو چې ایغه مو ول چې ما سره نل دلې و نه مې وسه ملاقات شوی و چې تصویر می وګاتو غنا نو ماړیم خوند را کولو دومره زبردست انسان وو ګرانو ملګرو مقتول ثاقب الله د بانک منیجرو د پلار د پبلک هیلث نه ریټایر دی د سلور رونه دی او ثاقب الله پاغه کې د ټولو نه مشرو دا ټوله واقعیا د ناوې په مخ کې شوه دا په دې واقعې کې پولیس تفتیش کوي خو لا تر اوسه پورې اغه ته کامیابی خو نه ده ملو خو پولیس ډیر مطمئن دي او اغه دا وایي چې یاره دا کیس به ډیر زر ټریس شي د سره د کیس ټریس کې دو سره د مقتول فیملی نقصان خو نشي پوره کېده خو انصاف داغي حق دی الله دې باقی خیر بخي